لاسونه ماته او خپې شلې غواړم، پښتونه کم سړی چې تا وجني. پخوا کافرو پیغمبران به وژل، نن ظالمان زما مولا وجني. په 18 جون 2026 په ضلع چارسده خاص فاروق اعظم چوک کې د شهید اسلام مولانا محمد ادریس رحمه الله په یاد کې یو لوی کانفرنس کیدونکی دی. دغه کانفرنس ته به یوازې دا نه چې د خیبر پښتونخوا بلکې د پوره ملک نه به خلک دی کې ګډون کوي. دا کانفرنس د شهید اسلام حضرت مولانا محمد ادریس رحمه الله په نوم باندې دی. د دې کانفرنس مقصد او غرض بداوی چې د حضرت مولانا شیخ ادریس رحمه الله قاتلان تر اوسه حکومت گرفتار کړي نه دي او پوری توردی زره دغه ملزمان گرفتار کړي شي. په 18 جون به د خیبر پښتونخوا عوام، علماء کرام، طلبه کرام او د هر شابې سره تړلي خلک د 400 په لوري راځي. حکومت ته به دغه ښایي چې پښتانه تر اوسه لا یو دي. شیخ محمد ادریس رحمه الله خو شهید شو، د دنیا نه لاړو، خو چې آینده داسې لوی شیوخ، طلبه کرام، عام عوام په حفاظت کې شي. کله چې د جرم سزا ملاویږي هلته جرمونه کم وي. الله دې وکړي چې حکومت وخت په دې اکشن واخلي. اسې خو د شیخ محمد ادریس رحمه الله په جنازه کې، په فاتحه کې د هرې پاټۍ سره تړلي خلکو شرکت کړو. دا وخت کې لازمي ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت او مرکزی حکومت ته په دې اکشن واخلي او د شیخ محمد ادریس صاحب رحمه الله قاتلان دې گرفتار کی. دا د عوامو غوښتنه ده. په 18 جون 2026 په ضلع چارسده کې دغه کانفرنس د قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب په حکم را جوړ شوی دی. دستور ټي وي خیبر پښتونخوا چارسده.